بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف سورة الشورى مکی سورت تھی. دی سورت تا سورت الشورى وی ذکر چی دی سورت کی دا مومنان صفت دا مشوری ذکر دی. دا سورت پہ اعتبار دا ترتیب قرآنی سرا 2 ختم دی، نازل دو پا لحاظ سرا 2 پیتم دی. پا دی سورت کی 15 رکوعات 53 آیاتون دی. دا دی سورت دمخ کی سورت سرا ربط و مناسبت دا دی چی دمخ کی سورت پا آخر کی دا مشرکانو عقیدہ دا شرک بیان شو. اس دا دی سورت پا شروع کی دا شرک دا عقیدی نحوست او قباحت ذکر کی. یا دمخ کی سورت پا شروع کی صداقت دا قرآن بیان شو. دا دی صورت پا شروع کی ہم صداقت دا قرآن کریم ذکر کی. یا دمخ کی صورت آخرہ کی دا قرآن کریم صداقت بیان شو، اور دا دی سورت الشورى پا آخرہ کی ہم دا قرآن کریم صداقت ذکر کی. سورت الشورى مکی صورت تی دا ہجرت نمخ کے نازل لی. پر مکی صورتوں کی عموماً 3 قسم مضامین توحید، رسالت، عقیدت ذکر کی. اور پر مکی صورتوں کی عموماً عقیدت توحید بان اللہ پاک دیر دلائل ذکر کی، اور دا شرک دا عقیدی قباحت دیر ذکر کی. پدی کی بہم عقیدی دا توحید دلائل اور دا عقیدی دا شرک تردید بار بار ذکر کی. دا صورت پا اولانیہ رکوع کی دا اللہ پاک دا کتاب قرآن کریم صداقت ذکر کی. دا اللہ پاک دا توحید دا بادشاہی دلائل با ذکر شی. دا شرک دا عقیدی قباحت با ذکر شی چی قریب دا چی دا عقیدی دا شرک تولی اسمانون پا دی باندی را اچوی چی دی دا اللہ سر شریک لکی دا دمرا قبیح عقیدہ را. دا فرشتو مصروفیات ذکر کی گی چی فرشتی دا اللہ تسبیحات ہوئی اور دا مومنان دا پار دعاگان غواری. اور دا اللہ پاک عظمت ذکر کی گی. اور بیا دا قرآن کریم صداقت ذکر کی گی. دا قرآن کریم دا نازل دو حکمت ذکر کی. قرآن وحی من پا عربی جبا کی پتا کرے دا دا پارا دی چلا مکی مکرمی خلق اور دا دین گر چاپی سمر خلق دی دا طول خلق تو پا دیوانے کو یرے. اور بیاد دی مشرکان و کافران و عقیدت شرک ذکر کی چدید اللہ نے علاوہ خدایان لٹین فرمائی. حامیم عین سین قاف اللہ پیگی پمانا دی حروف باندی کذالکا امدارنگ یوحی لیکا منگو حکو یوحی لیکا تا توحکو لشی. وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَكَسَانَتَهُمْ وَحِكُورِ شَاءَ اللَّهُ پاک دا طرفنا چل دا انسان اولان دو دا اللہ پاک دا طرفنا چل غالب و حکیم ذات دی. لہو ما فی السماوات وما فی الارض خاص اللہ دا پارا تمام سیزونا دی چی پاس مان نکلی پس نکلی والعلی العظیم. اور دا اللہ پاک کو چتول بے ذات دی. تکاد السماوات قریب دا چی اسمانون یتفترن من فوقهم نوچی پتی باندی دا پاسنا. والملائکة سبحون بحمد ربهم فرشتی تسبیح بیانی پا حمد در اخبر باندی.
ويستغفرون لمن في الارض بخنه غواړي د مؤمنانو دپاره لا خبر ده ان الله هو الغفور الرحیم بشک الله پاک بخونکي مهربان دی والذین اتخذوا من دون اولیاء الله حفیظ علیم او خسان چې ولي سوا د الله پاک نه خدایان الله پاک باغی باندې نه کې باندې او ما تعالی وکیل او تنه پیغمبر علیہ السلام په دې باندې ذمہ دار وكذلك امدارنگی اوحینا الیک من وحی کو پتا باندې قرآن عربی ان قرآن دا عربی کتاب لتنذر العباد چې او یری القرى د مکی خلق د ټولي دنیا سر او سردار او مشر کلی چې هغه مکه مکرمه ومن حولو چاپیر چې دې رسول دا ټول او یری وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه تو یری خلق پر دورز د قیامت نه چای کیس قسم شک نشتا فريق في الجنة يودل بجنة تزي وفريق في السعير وبلدل بجهنم تزي ولو شاء الله لجعلهم كجر الله پاک اختی خامخا بگر زول دی امت واحدة یو امت دین اسلام باندې پزور باندې لیکن دین پزور باندې الله پچانه قبلی ولکن يدخل من يشاء في رحمته لیکن الله پاک داخلي خپل رحمت کې چاته چوغواړي والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير ظالمان کافران چې دې لپاره باندې اس قسم دوست او مددگار ام اتخذوا من دون اولیاء ایدی نسی سوا د الله پاک نه خدایان فالله هو الولي وهو يحيي الموتى پس الله پاک چې دی هو الولي د الله پاک دوستی وهو يحيي الموتى د الله پاک ژوندۍ کوي مړي او على كل شيء قدير د الله پاک پر څه باندې قادر دی وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فمخی رکو کی دا اللہ پاک دا توحید دلائل بیان شو پدی رکو کی ہم دا اللہ پاک دا توحید دلائل عقلیہ بیانی گی پدی رکو کی اللہ پاک مشرکان و کافران تا تنبیح ورکی چتا سو پسکی اختلاف کی دا دی ٹولو فیصلہ با اللہ پاک کی اب یا اللہ پاک دا خپل توحید دلائل عقلیہ ذکر کی اس مکہ آسمان پیدا کول تاسو پیدا کول ساری پیدا کول اور یا اللہ پاک دا خپل کمال صفات امتیاز ذکر کی چیز اللہ پاک پشان اس سوک نشتان نپا ذات کیو نپا صفات کی دا اللہ صفتنا یوازی دی دا اللہ پاک ذات یوازی دی نیپا صفتنا کی ملگرشتا و نیپا ذات کی ملگرشتا اب یاد اللہ پاک قدرت ذکر کی دزمک اسمان کون جان دا اللہ سردی اب یا اللہ جل شانہو دا طولو پیغمبرانو دا عقیدی او دا ملت اتحاد ذکر کی چی دا کما شریعت او کم عقیدہ میں تاسو شروع کری بیان کری دا نوح علیہ السلام توا ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام دے ٹولو تم دا مسئلہ دا عقیدہ و بل دا مشرکانو کافرانو پاقیدو کی اختلاف وجہ ذکر کی چی اختلاف دا وجہ دا سرکشی نکی منیر شاکر چی پاقیدہ کی دی اسلام دا قیدی نووڑی دون دا دی دا زد دا وجنا دا سرکشی دا وجنا دا ووڑی دو اس لگیا دی پخوا چی کمی خبری کولو سغیتا غلطی وی مخی چی کم منزون کولو سغیتا غلط وی مخی چی کمی ترابی کولو سغیتا غلط وی دا دا وجہ دا سرکشینا بل نبی علیہ السلام تا اللہ پاک پر ذمہ بیانی دا دین طرف تا دعوت چلوا او استقامت اختیار کا دا خواہشات تابداری مکوا او اعلانو کا خلق تا چما دا اللہ پاک پہ کتابان ایمان روڑے دی بل دا دی مخالفین و کافرانو دا دلائل و کمزوری اللہ پاک ذکر کئی چی دا دی کافرانو دا سمر دلائل دی دا قرآن دا دین دا باطل اول دا ٹول چی دی دا باطل دی او
او بل الله پاک د قیامت متعلق د دو جماعتونو عقیده ذکر کوي. یو عقیده ذکر کوي د مؤمنانو هغوی د قیامت نه یریږي، او دویم عقیده ذکر کوي د کافرانو هغوی قیامت غواړي یریږي ترې نه. نو فرمایي وما اختلفتم فيه من شيء، او څه چې تاسو پکې اختلاف کړي د څه څیز نه، فحکم الی الله، پس د دې فیصله الله پاک سره ده. ذلکم الله ربي، د الله پاک زما رب دی، علیه توکلت، په ده ما توکل کړی دی. ویلی یونیو دی الله پاک طرف ته به رجوعکم، فاطر السماوات والارض، په شروع کې پیدا کوونکی الله پاک د اسمانونو د ځمکو دی. جعل لکم من انفسکم، ګرځولي ستاسو د نفسونو نه ازواجا بیبیان، من عامل سارونه ازواجا جوړې، یذرؤکم الله پاک تاسو پیدا کړي، فی په ځمکه کې، یا خوري الله پاک تاسو په دې سره نارینه ته زنانه پیدا کړه، جوړې پیدا کړه، زناورو کې جوړې پیدا کړه، انسانانو زناور خوري په دې باندې. لیس کمثله شیء، نشته پشان د الله پاک هیڅوک، د الله پشان هیڅوک نشتا. الله پاک بے نیاز دی، ولم یکن له کفوا احد. منګو تاسو چې مانځ کې وایو چې د الله پاک پشان هیڅوک نشتا، نه په ذات کې او نه په صفاتونو کې. هو السمیع البصیر، د الله پاک اوریدونکی اوریدونکی ذات له مقالید السماوات الخاص. الله پاک د پاره چا بیان د اسمانو د ځمکو دی. یو سطر رزق لمن یشاء و یقدر، الله پاک فراخ رزق چاته چې غوړي تنګي رزق انه بكل شيء علیم. بشک الله پاک پارسل باندې په شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، الله پاک مقرر کړي تاسو لپاره د دین هغه څه چې حکم کړی په دې باندې، ما وصى به نوح، چې حکم کړی په دې باندې وصیت کړو، حکم کړو په دې باندې نوح علیه السلام ته، ولذي اوحینا الیک، باغ سبان چې موږ وحی کو تا ته، وما وصینا به، او باغ سبان چې موږ کوم کړو په ابراهیم علیه السلام ته، موسی علیه السلام ته، عیسی علیه السلام ته، ان دې خبر اقیم الدین، چې تاسو دین قائم کړئ، ولا تتفرقوا فيه، په دین او په عقیده کې اختلاف مکوئ. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه، ډېر ګران دي هغه څه، ډېر ګران دي په مشرکان هغه څه چې هغې ته دي رابلي. الله یجتبی الیه من یشاء، الله پاک غوره کوي خپل ځان ته، مختار کړي خپل ځان دپاره چاته چې وغواړي، ویهدي الیه من یونیب، او الله پاک هدایت کړي خپل دین طرف ته چاته چې اراده وشي. من هغه چاته یونیبو چې اراده کوي، توجه کوي الله پاک ته. وما تفرقوا، او دې اختلاف نه کوي دا مشرکان کافران، الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، مگر پس دا هغې چې راغلي د علم پس بغیا بینهم، دوی د سرکشۍ اختلاف کوي. ولولا کلمة سبقت من ربک، کچر نوا کلمه چې وړاندې والې کړې ستا د رب د طرف نه، الی اجل مسمى، تر دې نیټې مقررې پورې، لقضی بینهم، خامخا فیصله شوه په دنیا کې او دوی په مابین کې. وان الذین اورثوا الکتاب، یقینا کسان چې هغوی وارثان شول د کتاب من بعد، پس د دوی نه فی شک من مریم، خامخا دوی په شک کې شک کوونکي. فلذلک فادعوا، پس د دې دین طرف ته پیغمبر علیه السلام ته دعوت چې واستقیم کا امر ته استقامت اختیار، څنګه چې تا ته حکم کړي، ولا تتبعوا ان تخطئوا بذلك في الفاحشات. وقل او تو فرمای آمنت بما انزل الله من کتاب، ما ایمان ورپا کتاب چې الله پاک نازل کړی دی، او امرت العدل بینکم، حکم شوی دی چې انصاف وکړو په مابین ستاسو کې. الله ربنا وربکم، الله پاک زموږ رب دی، ستاسو رب دی. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، زموږ دپاره زموږ عمل ستاسو دپاره ستاسو عملونه. لا حجت بیننا وبینکم، جګړه نشته، حجت نشته په مابین زموږ په مابین ستاسو کې. الله یجمع بیننا، الله پاک به جمع کوي په مابین زمون کې په قیامت کې. نو فیصله به الله پاک کوي، موږ ته به زموږ د عمل ستاسو د ستاسو د عمل بدلې درکوي. وإلیه المصیر، الله پاک طرف ته واپس ده. والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له، او هغه کسان جګړه کوي د الله په باره کې پس د هغې نه واستجیب له، حجت پس د هغه نه چې قبول کړي شوي دي دا الله پاک فرمان. حجتون داحدتون، دا غي دلیل چې دی د دې مشرکانو کافرانو دلیل چې دی، داحدتون دا باطل دی، در رب پرې ضرب دی.
وعليهم غضب ولهم عذاب شديد وقديبان غضب الله پاک دے پر عذاب سختی الله الذي انزل الكتاب الله پاک غزاد نازل کتاب برقب انسان باندې والميزان تلم نازل کړی وما يدريك لعل الساعه قريبه تثبت کړي چې قیامت دې يستعجل الذين لا يؤمنون بجلد باندې غواړي قیامت کسان چې ایمان نه لري په قیامت باندې والذین امنوا کسان چې مؤمنان دي مشفقون من دي يريد قیامت او يعلمون دي في جنة الله وبشكل قیامت حق دي الا خبردار ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد چې جګړه کې په قیامت کې هغه کسان چې جګړه قیامت باره کې لفي ضلال بعيد او خالد په گمراهی لري کې الله لطيف بعباده الله پاک به ربان په خپل بندگانو يرزق من يشاء الله پاک رزق ورکي چاته چوغاري او القوي العزيز او الله غالب او قوي ذات من كان يريد الحرث ويريد حرث الاخره نزد له في حرثه امکه رکوع کې ذکر د قیامت شو اوس په دې رکوع کې هم ذکر د قیامت الله جل شانه فرمایي سوچ اخرت غواړي موږ بل اخرت ترکو په دنیا کې سوچ دنیا غواړي دنیا بوله ورکو چې دنیا صرف غواړي اخرت نه غواړي مسلمان نه د اخرت کې سم دي بل د مشرکان د شرک تردید الله پاک ذکر کوي چې دي مشرکان ځان د پاره خدایانو د ځان نه دین جوړ کړی دي چې د دې د الله پاک طرف نه هیڅ قسم اجازت او دلیل نشته بل د مجرمانو مهلت ذکر کوي چې د دې لپاره قیامت مخکې مقرر شوی نه په دنیا کې فیصله شوی او چې کله قیامت راشي کافران به یریږي مؤمنان به خوشاله دي کافران به جهنم کې پریوزي مؤمنان به خوشاله د جهنم نه مخکوسي جنت ته وځي او دې مؤمنان ته ویل چې دا قیامت دی چې تاسو په دنیا کې به دې باندې بشارت ملي دا جنت تاسو لري بلدا مشرکان کافران د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخالفت کې نبی علیہ السلام تعالی پاک فرمایي دي ته استا سنا د محبت او د رشتہ داري د وجنه تاسو دعوت درکو چې تاسو سره مینه ده نور د نسبت د نه غواړو خو محبت او رشتہ د نه غواړو محبت او رشتہ چې ایمان وروړي بل د مشرکان او قران کریم تکذیب ذکر کوي چې دې ته قران کریم ذکر کیږي دوی دا قران د پیغمبر اسلام د ځان نه جوړ کړی الله جل شانه فرمایي نبی عليه السلام ته چې الله پاک وغواړي الله پاک با ستا پزړه باندې مهر ولوي یله دا کافران تعالی تکلیف درکې و دې وجه به صبر کې او الله پاک باطل ختمي بیا قبولیت توبې ذکر کوي د مؤمنانو متقین نتیجه ذکر کوي او بل پر رزق کې باز ته لږ ورکول باز ته ډېر ورکول د دې حکمت الله پاک ذکر کوي که هر چا الله پاک فراخ رزق ورکول او سړی مالدار وي ځمکه کې فسادات وي چاته لږ او چاته ډېر دا د الله پاک د طرف نه د دې حکمت په بنا چې فساد نه اگر الله پاک د خپل توحید دلایل ذکر کوي نو فرمایي من کان یرید حرث الاخرة الا سوچا غواړي ثوابونه د آخرت په خپل عمل باندې نزيد له فی حرث مجاز د پاره ثوابونه په آخرت کې ومن کان یرید حرث الدنیا را سوچا غواړي ثوابونه د دنیا نو تی منها په خپل عمل باندې من باور کو ته په دنیا کې لیکن د پاره په آخرت کې مالو فی الاخرة من نصیب نو د پاره په آخرت کې اس قسم ایسا ام لم شرکا و دی کافران د مکی د پارشتر خدایان شرعوا لهم من الدین چې مقرر کړی دي د پاره دین ما لم یعلم بالله دین چې الله پاک داغه حکم نه کړی ولولا کلمۃ الفصل کتنه کلمه د جدای د قیامت د قضیه بین مخامخادی په مرګ کې فیصله شو په مابین د دې کې په دنیا کې وان الظالمین لهم عذاب ودی شر ظالمان د پر دردناک عذاب وي تر الظالمین تبوینی ظالمان اور از قیامت باندې مشفقین مما کسبوا دی ویریږي دا وسه دنیا کې کړی دي
هو واقع بمحال دار چدی دا عذاب واقع کی پر دی باندې والذین امنوا کسان چې ایمان وروړي دي وعملوا الصالحات عمل نکړي د نیکی فی روضات الجنت باغونو د جنت کې ویل ما یشاءون عند ربهم تدویر پارا با سوی چې دی غاړي پر سر خپل باندې ذالک هو الفضل الکبیر دا لوی کامیابی ده ذلك الذي دي تبرش دا انعام يبشر الله عباد الذين امنوا جل باك شبر ورکی پر بندگان او بندگان ته ایمان وروړي دي عامل صالحات عمل کړي د نیکی قل تو فرمایا لا اسالكم علي اجر زنوالن تاسنا په دې دین باندې سبد الا المودت فی القربى مگر محبت درشتي ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسنا چاچی وکړه نیکی مونږ بچو ته پاره سببونه ان الله غفور شکور بشک الله پاک بخون کې قدردان ام یقولون افترى على الله كذبا ايدي تړي په الله پاک باندې یا دی وی افترا دا پیغمبر علیہ السلام تړي على الله په الله باندې کذبا درو فإن شاء الله يختم على قلبك اكثر الله پاک واړي او واړي نو مور بل وستا پسینه پزره باندې صبر باندې ويمحو الله الباطل الله پاک ختمي باطل لرا ويحق لك بكلماتي او برقرار ساتي خپل کلمو سره انه عليم بذات الصدور بشك الله پاک خفي دي پرازونه د سينو باندې هو الذي الله پاک غضب دي خپل توبه عبادي چې خپل توبه خپل بندگان نو يعفو عفو کوي سيده ګناهونه ويعلم ما تفعلون او الله پاک پیږي پاسه چې تاسو کوي ويستجيب الذين امنوا ودعاء قبل ذلك کسان چې مؤمنان دي او عمل صالحات عمل کړي ته دي کې ويزيد من فضيلت الله پاک د فضل والكافرون لهم عذاب شديد او کافرون د پاره عذاب سختي ولو بسط الله الرزق کثر الله پاک پراخ کړي وي رزق عبادي په خپل ټول بندګانو باندې لبغوا پر دي مالدار ټول دي تکبر کړي پزمکه کې ولکن ينزل بقدر ما يشاء لكن الله پاک نازل باندې زبان چاته چې او نبي عبادي خبير بصير بشک الله پاک خپل بندګانو باندې خبردار لیدل کې ذات دي هو الذي الله پاک ذات ينزل الغيث چې نازل باران من بعد ما قنطوا پس دا غینه چې دا خلک نه امید شي د باران نو ينشر رحمت او خروي خپل رحمت او الولي الحمید او د الله پاک دوست او ستایل شوی ذات او من آیات خلق السماوات والارض د قدرت الله پاک پیدا کړل اسمان او زمکه د مابث فيما من دابه او چې بخار کړی په مابین د دې دوه کې در قسم زنده سرونه اگر ټول خالقم الله او علی جمع ما شاء قدیر په جمع کول د دې باندې الله پاک له چوغړ قادر ذات وما صابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقت رکوع کی د مؤمنانو ثوابونه او صفات بیان شو اوس په دې رکوع کې هم د مؤمنانو صفات بیانېږي. الله جل شانه فرمایي چې تاسو په دنیا کې څه مصیبت امتحان نازل د تاسو اعمال د دنیا وجه او بل د مشرکان او کافرانو په قیامت کې رسوایی ذکر کیږي چې دی په دنیا کې الله پاک په ذات ایمان نه وروړي په آخرت کې بدید الله د عذاب نه نشي بچ کیږي. او بیا د الله پاک د یووالي دلایل ذکر کیږي. کچر الله پاک وغواړي دا هواګانې په ځای باندې ودرېږي. تاسو کومې کشتۍ چلوئ د غرونو په شان دا په اوبو باندې ولاړې پاتې شي. الله ولې تاسو هلاک کړي په دغو اوبو کې. بل د دنیا او د آخرت تقابل ذکر کوي چې دنیا فانی ده او آخرت باقي دي. بل د مؤمنانو صفات الله ذکر کوي چې په الله باندې ایمان توکل ساتي ګناهونه ځان ساتي الله نه غواړي دعاګانې کوي منځونه کوي کار په مشوره کوي صدقې ورکوي او چې څوک په ظلم کوي د هغه نه انتقام اخلي په برابرۍ باندې. او د ظالمانو سره انتقامي کاروي د هغې اجازت ذکر کیږي او په آخره کې بیا د صبر او د مغفرت فضیلت ذکر کیږي. نو فرمایي
وما أصابكم من مصيبة ناسة ورسيك تاسو مصيبت فيما كسبت أيديكم كسبت كارون استاسو چتاسو کری بخبر الله سنو ويعفو عن كثير الله پاک عفو کی دڑیرو کاروننا وما أنتم بمعجزين تاسوني عجزكم كالله پاک لربسمك کی وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وسال پارسی ولا الله پاک سودو سو مددگار ومن آیات الجوار فی البحر کالعلام دنخود قدرت الله پاک نجهازو ندی پر دریابونو کی پرشان دغرونو کی یشا یسین الریح کچر الله پاک وغواری ادرو بهوا ورپیدن اللہ روا کدالات واری نوشی بدا کشتی استاسو الالي پرشادو گو باندی ان فی ذالک الآیات لکل صبار شکور یقین پدی کی خام خانقی دار صبر کون کی او شکور قدر دان دا پارا او یا شکر گزار دا پارا او یو بقرن ما کسو یا اللہ پاک بحلاک کی تاسو بسو دا گناہون استاسو ویعفو عن کثیر اللہ پاک عفو کی دا دیر کارنا ویعلم الذین جادلون فی آیاتنا او فی بشا کسانچی جگڑ کی دا اللہ پاک پایاتنو کی مالا من محیص جدید پارس قسم خلاصی سے نشتا فما اوتیتم من شن فمتاع الحیات الدنیا پس چې درکړې شوي تاسو ته په دنیا کې د اسباب د ژوند د دنیا د عارضي دي وما عند الله خیر و ابقا او سجد الله سره بهتر او باقی پاتې کېدونکي دي للذین آمنوا المؤمنون کسان د پر چې ایمان لري والا ربي متوکل په خپل باندې توکل کوي والذین یجتنبون کبائر الاثم او کسان چې دي د غټو ګناهونو ځان ساتي والفواحش او د بے حیايي د کارونو وإذا ما غضبوا يغفر کل چې دی غصه دی معافي کوي والذین استجابوا لربهم او کسان چې دی پیغام حکم باندې د خپل رب واقام الصلاة دی منځونه قائمي وامرهم شورى بينهم او کار د دې په مشوره باندې په خپل منځ کې ما رزقنا ينفقون دا رزق نه چې موږ ورکړي دې دې خرج کړي دا الله پاک کلاره کې والذین اذا اصابهم البغي او کسان دي کله چې ورسېږي په دې باندې ظلم کوي باغیان او ظالمان هم ينتصرون دي بدل اخلي و جزاء سیئه متوبه ده گناہ د بده په بده سره برابر باندې فمن عفا چاچا فوکړه واصلح او ځان سم کو فاجره علی الله فزد بده په الله پاک باندې شاد بده په الله پاک باندې چې چا در سره جاته وکړو او تا وتسم نبی الله تعالی بدلی در کوي انه لا يحب الظالمین بشک الله پاک من نساتی ظالمان سره ولمن انتصر بعد ظلمه او خامخا بدل اخلی آسو پس دا ظلم نچو چوابانی ظلم شو اولئک ما علیہم ولا من انتصر واسو چواب بدل واخستو بعد ظلمی پس دا ظلمنا اولئک ما علیہم من سبیل از دا کسان چنیست پتی بانی سگونا انما السبیل الذین یظلمون الناس بیچک گنا پاکستان باندې چې ظلم کوي په خلکو باندې ويبغون في الارض بغير الحق بغاوت کی پسمک کی پناه قبانی اولئک لهم عذاب الیم دا کسان چې دې پر عذاب دردناک دي ولمن صبر وغفر واسو چا صبر کو مغفرت وغفر ما فی وکړه ان ذلك لمن عزم الامور یقینا دا د اوچتو سره کارونه دي ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده فمغفر رکوع د قیامت پرز د مشرکانو کافرانو رسوایی بیان شو اس په دې کو کې هم د مشرکانو کافرانو رسوایی ذکر کی الله جل شانو د کافرانو رسوایی ذکر کوي کله چې قیامت شي الله پاک څوک بلاره کی د پاک هیڅ څوک دوست پني چې دې الله پاک د عذاب نه بچي او چې کله په دې کافرانو باندې عذاب راشي دی بچغي وي دی وی دنیا ته واپس یې سلار رسته چې واپس لاړ شو یا چې کوم مؤمنان دي دی وی چې هغه خلک تاوان کې خپل ځان نه چول دي کفر کړي دغه تاوانیان دي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذمہ داری الله پاک ذکر کوي چې د خلکو ته وایي چې د الله پاک پیغام قبول کړي په دنیا کې یو ورځ در باندې داسې را روانه ده چې بیا واپس نشته چې هغه قیامت دی
او که چېرې دې اعراض وکړو پیغمبر علیه السلام ته الله پاک تسلي ورکړي چې بس ته دې مخ واړوه ته خالد دین نه سوا نور دین قبلول ستا په ذمه باندې نه دي قبلول نه قبلول د دې کار دې ته خالد دین دې ته ورسوه او بیا الله پاک خپل کمال قدرت ذکر کوي تمام ځمکې اسمانونو بادشاه زه الله فرمایي چاته مې خوښه شي بچی ورته ورکړم چاته لوریانې چاته صرف زامن چاته صرف لوریانې چاته زامن او لوریانې دواړه او چاته زوی او لور یوم نه ورکړم هغه شنډو ګرځو او بیا اقسام د وحي الله پاک ذکر کوي نبی علیہ السلام ته الله پاک فرمایي چې زه وحي کوم چاته چې زما خوښه شي نبي ته وحي کوم یا ورته القاو کوم په زړه کې یا د پردې شاته ورته پیغام ورکوم لکه موسی علیه السلام سره په کوه طور باندې او یا یو فرشته ورته راولېږم هغه ورته وحي راوړي او بیا الله پاک صداقت د قرآن کریم ذکر کوي نو فرمایي ومن يضلل الله انا سوچ الله پاک گمراه کی فما له من ولي من بعده نبيذ پاره سو دوست سوا د الله نو ترزوال میر لمار اولاد ته وي ظالمان کړ چې دی عذاب ویني یقولون دیبوي هل الى مرد من سبيل اشتروا پسې د پاره سلاره وتراهم يردون عليه تبویني چې دی به مخامخ کول شي علیها پدی عذاب باندې خاشعین من الذل دیبا ټیټشوی د ذلت د وجنه ينظرون من طرف خفي دیبا ګوري د سترګو په ګوټونو کې په طرف پټ کی وقال الذين امنوا ويا کسان چې مؤمنان دي بوته ان الخاسرين الذين خسروا فسم بشکت تاوانه کسان چې تاوان کې ټول خپل ځان وعلي مخبل يوم القيامة ورزقهم ألا خبردار إن الظالمين في عذاب مقيم بشك ظالمان بعذاب دائم كيوي وما كان من أولياء ينصرون من دون الله نبي دديو پارس دوستان کی مدد کی ددی سوا اللہ پاک ومن يضلل الله سوچ اللہ پاک کے گمراہ کی فما له من سبيل نبی هغه پارس الله رد ہدایت او خلاصی استجیبوا لربکم تاس پیغام قبول کی د خپل الله من قبل ان ياتي يوم وړاندې دین چې راشي او داسې ورځ لا مرد له من الله چې نشتر واپس کېدل دا ورځ د پاره الله د طرف نه چا ورځ د قیامت تا مالکم من ملجأ یومئذ ومالکم من نکیر استاد پاره زید پنا پر استاد پاره سے انکار فإن عرضوا پس کچری مخوالو پیغمبر علیہ السلام فما ارسلناک پس تممنی لگل علیم فقیبانی حفیظا نیکیبان و زمدار ان علیک البلاغ نشتا فتابان صرف رسول دیر کار دی وإنه یقین منگی اذا ذکر انسان مننا رحمتا کرچو سکو انسان تدخل جانب رحمت فرح بیا دی خوشحال شپاغی باندی من توصیبن بیوسیت مما قدمت ایدیم او گھر کرچو رسیگی دی تکلیف پسو دا گناہون دا دی فإن انسان کفر کر بے شکر انسان بیا ناشکر للہ ملک السماوات والارض اللہ پاک د پاره بادشاہی د اسمانو د زمکو دا یخلق ما شاء الله پاک پیدا کی سے چو والی وے یا بولے میں شاء اللہ ور کی چاہتا چو ور اناسن دریانی وے خبر میں شاء ذکر او اللہ پاک او ور کی اللہ پاک چاہتا چو والی زامن او یزوجم ذکران یا ور کی اللہ پاک ذکران الکان وینا تنوجن کے دریان زامن دوڑ ور کی وے جعل من یشاء حکیم اللہ پاک دی چاہتا چو والی شند اسم نور کی انه علیم قدیر بشک الله پاک ذات علم او قدرت والا ذات معلومه دا شوا چې د بچو ورکولو الله خالق دی قبر والا پیر سے او زیارت سے دا چال اولاد نشي ورکولي وما كان لبشر ان يكلم الله الا وحي او نه ممکن دی بشر د پاره چې خبرو کې الله پاک د رسول الله وحن مگر په حساب ولا حجاب یا شاد پردینا او یرسل رسول یا په الله پاک رونی یو فرشتہ په یحیی به دمشا نو وحی کې الله په حکم سے چې الله توفیق شي ان ولی حکیم شک الله پاک کو چتو حکمت ولا ذات وکذالک دارنګ یحیی الیک وحمل من وحی کو تا قرآن د خپل جانب ما كنت تدری مل کتاب تنوی چې فیدی په کتاب په قرآن باندې ول ایمانو او نه د ایمان په حقایق باندې ولکن جاننا نور نادی به من نشا من عبادنا لیکن من ګرځو د قرآن هدایت نادی به من نشا چاته چې مونږ غواړو هدایت ورکو بن عبادت خپل بندګانو نه انک لتهدی الى صراط مستقیم یقینا هدایت کې نه غلارتا صراط الله الذي لا رضا الله پاک وتا
دا اللہ پاک اغلارتا لہو ما فی السماواتی چی دا اللہ دا پار پاسمانو کی دی تمام چیزونا وما فی الارض تمام چیزونا چی دی پزمکا کی اللہ خبردار الاللہ تصویر الامور خاص اللہ پاک طرف تا پسید طول کارون دا